بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو او ناظرینو، اسلام مونږ او تاسو ته د خوش اخلاقی او د حسن معاشرت درس راکوي. په دغه سلسله کې که مونږ د خپلو بزرګانو د صحابه کرامو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جن وګورو، نو مونږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جن کې د خپلو بزرګانو صحابه کرام په واقعاتو کې داسې ښکلې موقع ملاویږي د عبرت دپاره او د درس دپاره چې هغې په معاشره کې، په خپل کور کې، په اجره جماعت کې څومره ښکلې بهترین وخت چې کوم دی دا تیر کړی دی. لکه د یو بزرګ متعلق لیکي، یو کتاب کې مې کتل، یو بزرګ کور ته راغی، غریبو ډېره موده پسې چې ته ځان له چرګ راوړی و چې ښځه به مې دا چرګ او چکن دا چې کوم دی پوخ کړي. نو ښځې هغه چرګ پوخ کړی و، ښکلی مزېدار. دی ورته کېناسته، دی وایي چې ډېره موده پس دی، غریب سړی و چې ته ډېره موده پسې چرګ راوړی کور ته. نو چې هغې اوسکه نو په هغې کې مالګه نه وه، د ښځې پکې مالګه یېره شوې وه. نو ډېر ښکلې د اخلاقو مظاهره یې وکړه، غوسه کېږي نه، لرګي ته نه لاس کوي چې اوهو دې کې خو مالګه نشته. په چپه خوله باندې هغه خوراک وکړه او بیا یې وویې چې که د دې ښځې په ځای زما لور وې او د هغې نه په سالن کې مالګه کمه وه، نو زما زړه به دا غوښتل چې زما زوم دې ته ونه کارېږي، زما زوم دې ته غوسه نشي او دا ونه وخي. نو چې څنګه د لور دپاره ما دا قانون غوښته، دا طریقه غوښته، همدقه مې چې کوم دی د بل د لور دپاره او د بل د خور دپاره دقه طریقه چې کوم دی نو اختیار کړله، یعنې خپلې بیبي ته چې کوم دی نو غوسه دا یې ونه کړله. نو دا د حسن معاشرت یو عظیم چې کوم دی نو مثال دی. او دا مثالونه او داسې واقعات د دې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د صحابه کرامو او زموږ د بزرګانو تاریخ چې کوم دی دا ډک پروت دی.